باب ما جاء فی درء الحدود، دفع د حدودو کې حدود چې دي تندر او بالشبهات، شبهات چې راشي نو حدود دفع کیږي. دلتم یو څو مثال بیانوي. حدثنا محمد بن ربيع قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. څونه چې ستاسو وس کیږي تاسو دفع کوي. فإن كان له مخرج، وس کچیرته یي د دې سړي د پاره مخرج نه مراد څه دی؟ یعنی عذر، داسې یو عذري چې هغه عذر چې یدفعه دفع کوي دی حد لره، داسې عذر موجودي مخرجي، نو فخلوا سبيله، یعنی اتركوا اجراء الحد عليه، بیا اجرا د حد په دمه کوي چې لک شانتم عذر ولي. ځکه فإن الامام ان يخطئ في العفو خير. اوس که چیرته دا عذر دوره صحیح نمی، خو چې مطلق شکی شوبی، نو امام خطا شي په عفو کې، دا بهتره ده د دې نه چې خطا شي په عذاب ورکولو کې. نو کدی اشتباهی شبهی، نو دی کې دام شته چې دا په دی عفو کې خطا شي، او دی کې دا احتمال هم شته چې په اجرا د عذاب کې خطا شي. نو دا وایي چې دی عفو کې خطا شي او په دی عمل وکړي، دا اولاد د دې نه چې ته په عقوبت کې خطا شي. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وبه حدثنا قال ابو عيسى حديث عائشه لا نعرفه مرفوعا الا من حديث محمد بن ربيعه. هذا مخک باب روایت وی عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. يو يزيد بن أبي زياد كوفي دي أغوي أثبت دي وأقدم دي. باب ما جاء في الستر على المسلم. په یو مسلمان سړي چې د څومره پرده چولې شوله پرده په واچوه، شرموي مو چې یو مسلمان دی یو ځای کې ولید او دواره راشي طالب هلته ناست دی، او ته راشي دواره اداره کې وي، هغلته طالب غریب ناست و، پلاني هوټل کې ناست و، پلاني ځای له تللی و، نه پرده واچوه. اگر که ته هغه په داسې مواضع او د تهمت کې مو ولیده، خو ته پرې پرده واچوه، چاته مو وایه، الله به ستا په عیبونو پرده واچوي. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس من أزال وكشف، لريك د یو مؤمن كربة، كربة ستویلې کیږي الخصلة التي يحزن بها، هغه شی، هغه خصلت، هغه یو شی چې هغه په هغې باندې غمجني، دغه صفت دې ته لرې که، دا د حزن صفت دې تا لرې که. نو نفس الله عنه کربة من کرب الاخره. ومن ستر على مسلمین، یو مسلمان پرده تا سره شریکه شوه او تا ولید ته په پرده و پې واچوله، نو ستره الله فی الدنیا والآخره، الله به په دنیا و آخرت کې پرده واچوي په داسې کس چې چا د مسلمان په عیب باندې پرده واچوله. والله فی عون العبد، الله په امداد د بنده کې دی. ما کان العبد فی عون اخیه، تر څو پورې چې دا بنده په امداد دو، ته د یو ورور د پاره یو کار کې د هغه په غیاب کې ته دا مو وایه چې هغه ورور خو زما نه خبر نشو، نو زما به پې څه احسان خو وانه اوښته، زه څه کومه د بل چا نه په غیاب کې دفاع کومه، نه. دا الله رسول فرمای چې والله فی عون العبد، ستا الله یعنی الله به تا سره امداد کوي. کېدای شي هغه کس چې ته چا سره امداد کې هغه تا سره هېڅ ونه کړي، که وي دې مني نو تا سره به د هغه د وسه څه ونه شي. هغه ذات دیني چې د هغه په لاس کې ټول هر څه دي، هغه به تا بې مکافات او بې بدلې نه پرېږدي. نو د یو ورور نه په پټه باندې د یو ورور سره د هغه هغه دینیم نه، که اینی دی او که نه دینی، تعمیم دی،
نو د هغې سره تعاون چې دی عون چې دی دا داسې ده لکه تا سره چې د الله تعالی عون په تا باندې د الله تعالی عون تا سره ثابت شه تا سره به د الله امداد ثابت یې خامخا اگر که تا غینی که د نینی او ورور دی په بخاری کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت داسې دی من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته ته چې د یو ورور په حاجت کې د هغې د دفع کولو کوشش کې الله به ستا حاجت پوره کړي قال ابو عيسى حديث ابي هريره هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابي هريره بالاتصال عن النبي صلى الله عليه وسلم كڅنګه چې مخکې راغی متصلا دقه په دې روایت کې راغلی د اعمش عن ابي صالح لکه مخکې چې څنګه راغی داسې ډیرو کسانو دا حدیث دقه نقل کړي په دغه سند باندې لکه روایت د ابو روا اسباط ابن محمد عن الاعمش دی روایت د اسباط کې به داسې راغلی دي چې حدثتو عن ابي صالح نو په دې کې انباد بلا انقطاع چې داسې ماته ویلي شوي دي را رسېدلې ده عن النبي وكان هذا صح من الحديث الاول دا کوم چې په طریقې د انقطاع سره دی حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الإسناد وبه حدثنا عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يسلمه معناه سره ظلم ته به نسپاري چې ته یې دالته یو مسلمان دی وختونو کې دا دی حدیث باندې عمل مسلمانان هم نه کوي نور خلک هم نه کوي دی حدیث کې راځي ولا یسلمه معنی نه به سپاري ظلم ته بل ینصره بلکې څه به ورسره کوي امداد به ورسره کوي که بل ینصره حدیث کې ورسره راځي او بعضې چا دا ویلي دي په خپله لا یسلمه کې دا حمزه د سلب دپاره ده معنا دا د لا یسلمه لا یزیل سلمه یعنی سلمه سلم یا سلمه سلم او سلم ویل کېږي صلح ته دا به خپله صلح نه ځایله کوي د ده نه د ده چې کوم خیر دی دا به نه اخوا کوي دی خوا کوي ومن کان فی حاجت اخیه ان څوک د ورور دغه مسلمان دوست د هغه د حاجت په پوره کولو کې نو الله به ستا حاجت پوره کړي ومن فرج عن مسلمین کربتا یو مسلمان په یو تکلیف کې دی غم کې دی یو حزن کې دی ته ته لرې کړي د هغه مشکل حل کړي فرج الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه نو هغه وله په مال باندې لرې کړي هغه ورسره لاس امداد وکړي یو سړی دی ستا په سپارش باندې د هغه ډیوټي لګېږي ستا په سپارش باندې د هغه مزدوري لګېږي دا ټول په دې کې راځي ته وله سپارش وکړې تا وله مشکل حل کړه تا وله هغه د کرب دنیوي نه یو کرب لرې کړه نو الله به ستا آخرت کې دغه کرب لرې کړي ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامه باب ما جاء فی التلقین فی الحد تلقین په حد کې تلقین معنا تعلیم یو شی ورته خیر راکړي چې هلکه انکار مه کوه واپس شه الله به دې معاف کړي مه کوه اقرار داسې چاته وی دې ته تلقین ویلی کېږي په حد کې چې یو سړی اعتراف کوي په حد په امر د حد باندې داسې یو کار باندې اعتراف کوي چې هغه کې په ده باندې حد لازمیږي ما غلا کړې ده ته ورته هلکه مه کوه الله ته توبه وباسه وایي ما غلا کړې ته مه کوه الله ته نو دا تلقین په حد کې دا سنت طریقه ده چې ته ورته ووایې چې مه کوه دا اقرار مه کوه دا معنا نه ده چې ته حاکم ته سپارش وکړې چې مې نافظه وفي زما خپل دی دا خو ناجایزه ده سپارش په یو حد حدود الله کې ناروا دی چې مه نافظه وه البته اول نه په څه نافظېږي په دغه امورو کې که سړی سپارش وکړي مثلا اعتراف دی نو ته سپارش وکړي چاته چې هلکه مه کوه دا اعتراف
گواهی دا ته چاته وي پرده پې واچوه مه کوه دا گواهیانې مه ورکوه بلکې ته په دې مسلمان باندې ستره مسلمان کې راشه چې په مسلمان چا پرده واچوله ستره الله نو دغه وختونو کې سپارش کېدی شي خو چې یو وارې حاکم فیصله وشي نو بیا دا ویلی نه شي چې هلکه ته پې اوس مه نافظوه نو مه نافظېږي به په اسبابو کې سپارش راځي وبه حدثنا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك چې هغه زنا کړې وه احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني انك وقعت على جارية لفلان قال نعم فشهد 4 شهادات فامر به فرجم نو هغه ته داسې 4 کړه ته وخت یې وله ورکړ او دا یې ورته ویل چې ما ته دا را رسېدلي نو دې د تلقین وایي وبه حدثنا قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس امام بخاري رحمه الله باب تړلې داسې ویلي دي باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست وغمست شاید تا باسې چیچلي دا ښځه هسې لاس به دې وروړي زنا به دې نه کړي او بیا یې دغه حدیث د ابن عباس را ذکر کړی دی امام بخاري چې په هغې کې دا الفاظ دي لعلک قبلته شاید تا باسې ښکل کړي ګوره او غمسته هسې به دې سکونډلي او نظر ته هسې به دې اخوا دېخوا پام کړی هغې ویله لا یا رسول الله نو حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري کې وایي فيه دليل لجواز التلقين للإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه چې دا امام هم تلقین کولی شي دغه موقر ته چې هغه اقرار کوي په خپل ځان نو امام ورته وایي چې مه کوه هلکه ګوره هسې به اخوا دېخوا شوي نو دا وایي پکې دغه حدیث نه معلوم شو باب ما جاء في درء الحد عن المعترف اذا رجع دا امام مسلم کې دا حدیث راغلی او هغه کې منګه اختلاف هم بیان کړو چې یو سړی دی هغه اقرار وکړي په خپل نفس باندې په زنا سره چې ما زنا کړې ده نو ته په حد نازل کې او هغه بیا وروسته داسې ووایي چې یا صاحبه ما خو دروغ ویله ما زنایتو ما زنا نه ده کړې بېرته ووایي یا داسې وایي ما داسې وایي کذبت دروغ مې ویلي وو چې ما ویله چې ما زنا کړې ده زه دروغجن یم یا وایي رجعتو بېرته مې رجوع وکړله خلکو د خپل قول نه نو په دې باندې دا حد د ده نه اوس نافظېدی شي ساقطېدی شي که نه شي ساقطېدلی نو اکثره فقهاو رای دا ده چې د ده نه چې اول حد لا شروع نه ده شوي او د رجوع وکړله د مقر معترف رجوع وکړله قبل شروع فی الحد نه شروع په حد کې نه ده شوي د وکړه وایي د ده نه دا حد ساقطېږي اوس که شروع یې کړې وه په حد کې دا د اکثر علماو رایې ده چې بېرته رجوع صحیح ده د ده ثابته ده خو چې حد کې شروع نه یې شوي او که شروع وشوله یو 10 ګټې دي ویشته 20 ګټې دي ویشته 20 دورې دي وو او بیا راپاڅېږي وایي چې ما خو نه ده کړې ما دروغ ویله نو دا باقي چې ساقطېږي که نه ساقطېږي دې کې اختلاف دی بعضې علما وایي که په دې منځ کې هم د رجوع وکړله نو سقط الباقي او بعضې فقها وایي چې نه ساقطېږي او دلیل دا حدیث دی د حدیث د ماعز چې ګوره ماعز چې وو هغه وتښتېده د حد د ځای نه او خلک ورپسې شولو او هغې دغه که رجم که خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دیت ادا نه کونی دیت د خلکو نه واغستنې په خپله ورکه که د ده دا تیښ رجوع صحیح وی نو بیا خو دا مرګ یې صحیح نه و که
او کوم علما چې وایي چې نه رجوع صحیح ده اگر که په اسناد حد کې نو هغه د ماعز د دې روایت نه دا جواب کوي چې ماعز خو رجوع نه وکړه صراحتا هغه صرف تیښته کړې وه اوس تیښته کې دا معلومه نه ده چې دا د درد د وجې نه تکلیف د وجې نه یې تیښته کړې وه که د رجوع کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ورته ویله چې هلا ترکتموه ولې م نه پرېښوده لینظر فی امره چې کتلی شي وې د ده په خبره کې چې اعتراف ماغسې جاري ساتي او که رجوع کوي وبه حدثنا عن ابي هريره قال جاء ماعز الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنا اني نو دا داب دی د ژبې د عربۍ هم دا چې داسې د ګناه نسبت ډایرک ځان ته یا چاته کول پکار نه دي په طریقې د غایب سره پکار دي انه قد زنا ځان یادوي فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنا فأعرض عنه دویم کردم تیغه اعراض وکړه ثم جاء من شقه الآخر بیا د شق آخر نه راغی دریم کرد بیا یې ویلی انه قد زنا نو فعمل به فی الرابعه څلور کرد چې اقرار پوره شو موږ دې باب کې دا ویلي وو چې د کومو فقهاو په نسبت باندې شهادت اربعه ضروری دي د معترف د پاره او د کوم علماو په نسبت باندې اربعه شرط نه دي د دواړو دلایل موږ ذکر کړیو چې هغوی څوک اربعه شهادت چې مستدل په هغه ضروري ګڼي نو د هغوی مستدل کوم روایات دي او چې څوک یې ضروري نه ګڼي د هغوی مستدل کوم روایات دي فامر به فلما وجد مس الحجاره ولما وجد مس الحجاره سمعنا يعني دلته په حذف د اضافه سره دی لما وجد علم مس الحجاره هغه درد د مس کېدو د حجاره ورته ورسېده نو فر یشتد معنی یسعى منډې والا حتی مر برجل معه لحی جمالین یو سړي باندې تیرېده د هغې سره اډوکې د عزم و زقن د جامې اډوکې ته څه ویلی کېږي لحی نو لحی جمالین ورسره و فضربه به هغه پرې راخطا کړ نو بس غریب د تیښتې نه ووته وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فر حين وجد مس الحجاره ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه چې هغه وتښتېده بیا به م پرېښې کړه بنګ به ګټلې وې پوښتنه به م دې کړې وې کېدی شي هغه بېرته رجوع کوله قال ابو عیسی حدیث حسن نو د دې روایت نه داسې دواړه علماو استدلال کړي څوک چې وایي رجوع صحیح ده بعد الشروع فی الحد کې ګوره یو رجوع ده قبل الشروع چې حد کې شروع نه ده شوې سړی رجوع کوي ما نه دی کړی هغه اعتراف خپل واپس علي دا په اجماع د مسلمانانو سره صحیح ده یو شروع ده بعد دغه رجوع ده بعد شروع فی الحد چې شروع وشوه لکه دلته نو دې کې د علماو دوه رایې دي بعضې وایي رجوع صحیح ده بعضې وایي رجوع صحیحه نه ده څوک چې وایي رجوع صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله هلا ترکتموه ولې م نه پرېښود او څوک چې وایي صحیح نه ده وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دیت نه دی ورکړی که دا رجوع صحیح وی نو رسول الله به د دې دیت ورکړی وی نو دیت نه ورکول دا دلیل د دې دی چې رجوع صحیح نه ده موږ دا ویلي وو چې ګوره دا رجوع صحیح ده او رسول الله چې دیت نه دی لازم کړی په هغه چا چې په دې ګزار کړی یا د خپل طرف نه دیت نه دی ورکړی او حدر د وینې د دې کړی دی د دې وجې نه چې د ماعز نه
رجوع صراحتا ثابته نه وه، صرف حرب راغلی او تیښته راغلی او تیښته دلیل حتمی او قطعي د پاره د رجوع نه دی. وبه حدثنا عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون لوني؟ قال لا. قال أحصنت خزرشتا؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم به المصلى، رجم کړلی شو په مصلا، یعنی هغه ادیره کې مصلا د جنایزو کې. فلما ازلقته الحجاره، ازلقته معنا اصابته بحدها، تیروالی ازلاق تیروالی ته وایي. نو فر فادرک راګیر کړی شو فرجمه حتی ماته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل خیرا، یعنی اثنى علیه، په د باندې ثنا ویل، ولم یصلی علیه، او په دې مونځ ونه که. نو کوم علما چې وایي مونځ په ونه کوئ د دې وجې نه چې داسې کوم چې دغه دي مشران دي یا داسې د خلکو منظور النظر دي، داسې کسان دي پې مونځ نه کوي، داسې نه چې مونځ پې جایز نه دی، مونځ دې پې نه کوي د دې لپاره چې نور خلکو کې تشجیع په دې عمل باندې رانشي چې زمړه زنا کوو بیا به چې خلک مونځ وکړي او ګناه به دغه الله معاف کړي. لکه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه کړه، د دې لپاره ونه کړه چې خلکو کې تشجیع پیدا نشي د دې عمل. او دویمه وجه د ټولو نه ښه چې د هغه دا ده چې کوم روایت د امام بخاري دی په هغې کې داسې نه دي راغلي چې ولم یصلی علیه. په روایت د بخاري کې دا راځي فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرا وصلی علیه، خیر یې وویل او لمونځ یې پرې وکړو. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد. دا قول أحمد وإسحاق وإمام أبو حنيفة. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد. اوس ګوره بعضې چا پکې څلور کله ته اقرار ضروري کړی دی، دا لکه څلورو ګواهانو په ځای قایم مقام شو، دا څلور اقراره. دا مذهب دی د امام احمد او اسحاق ابن راهوي، او دا تیر روایات ټول د دلیل دي. په مخکینی روایت کې دا راغی چې فامر به فی الرابعه، وروسته روایت کې دا راغی چې حتی شهد علی نفسه 4 شهادات. نو دغه مستدل د امام احمد او د اسحاق ابن راهوي او امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه رحمه الله هم دا وایي چې اعتراف کې 4 یعنی مرات 4 دا ضروری دي. وقال بعض اهل العلم اذا قر على نفسه مره اقيم عليه الحد. دا قول د مالک ابن انس دی، دا قول د امام شافعي دی، او دی قول ته امام شوکانی ترجیح ورکړی دا. وحجة من قال هذا القول هغه حديث ابي هريره د زيد بن خالد چې ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله ان ابني زنا بامرأة هذا الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا انيس. نو انيس دا ونه لك ان اعترفت 4 مرات، بلکې وتل ان اعترفت فقط یو کرته فرجمها ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. چې کله مسله ثابته شوله او ته شفاعت کې په نفاذ د حدودو کې چې اوس په حد منافذه وه، حد په منافذه، حاکم ته شفاعت کې چې حد په منافذه وه، دا ناروا ده.